پسترګو کې ورونه جینۍ ولې ته غوسه یې سرې شونډې د انګار سره اننګي لمبه لمبه یې پتاسه جینۍ سمه پتاسه یې. ملګرو سلامونه مې واخلئ تر رجدونې ما تاسو به وایئ چې د روژې میاشت ده او دی په ګډ وډو باندې سر دی چې سمه پتاسه مه داسې ګډې وډې شروع کړلي چې روژه به لګېدل لکه څنګه. خو خبره داسې ده چې پښتو چې دا ډېره درنه ژبه ده خپل ثقافت لري خپل کلتور لري او ادیبان لري شاعران پکې دي او غټ غټ هیروګان پکې تیر شوي دي خپل یو نوم دی خپل یو دروند تاریخ لري د فخر نه د افتخار نه ډک تاریخ لري. خو او د پښتو چې د نور ژبو نه په کم شیانو مختلفه ده پای کې ننګ دی غیرت دی میلمستیا ده پای کې وعده وعید دي. خو له بده مرغه نن موږ صرف پښتو وایو خو پښتو کوو نه. هغه شاعر وایي که نه چې پښتو وایه پښتو نه کوي څوک ژبه دې پرېږدئ چې پښتو پې نه وایي. نو خبر داسې ده چې زمونږ کم د موجوده چې موږ کم نسل یو موږ د پښتو ته هغه پام نه ورکوو هغه توجه نه ورکوو چې هغې نه پښتو ته وده ورسیږي هغې ته توان ورسیږي. موږ چې دا خپل انرژیانې بې ځایه خرج کوو او د کوم قوم چې خپل ثقافت چې هېر کړي هغه قوم چې د هغه مخې ته ترقي نشي کولی. نو د قوم پہچان چې د هغوی د کلچر نه د هغوی ثقافت نه چې هغه کېږي. داسې ده چې موږ خپل ټول ټایم چې دی هغه په غیر ضروري سرګرمیانو کې موږ تېروو. کوم قومونه چې ترقي کوي یا نن سبا چې کوم ترقي یافته قومونه دي هغه خپل تهذیب ته خپل ثقافت ته خپل ژبې ته ترقي ورکړل نن هغه چې دی هغه په دنیا کې هغه ترقي یافته قومونه شمارل کېږي. زمونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټیانو کې د پښتو ته هغه پاملرنه نه کېږي هغه توجه نه ورکول کېږي کوم چې د پښتو د ترقۍ د توان لپاره ضروري ده. په پښتونخوا کې پښتانه اوسېږي ټول ته پته ده. په بلوچستان کې نیم پښتانه دي نیم بلوچ وروڼه دي. په کراچۍ کې تقریبا 1 کروڑ د پښتنو آبادي ده. په اندرون حسین کې تقریبا 80-90 لک پښتانه دي. په افغانستان کې پښتانه دي. خو په د بدقسمتۍ نه په دې مچ تاسو کوم ځایان یاد کړه د افغانستان نه علاوه نو په نور ځایانو کې پښتو ته هغه توجه نه ورکول کېږي چې پښتو چې دی هغه د عوام کې په نوجوانانو ته زموږ د ثقافت زموږ د کلتور زموږ د ژبې چې کوم اهم خصوصیات دي کومې چې ژبه د نور نه هغه ممتازه ده هغه جدا ده چې هغه زموږ نوجوان نسل ته هغه وښودل شي. زه به تاسو ته مثال د کراچۍ درکړم. په کراچۍ کې دومره پښتانه اوسېږي په اندرون سند کې خو په کراچۍ د یوې یونیورسټۍ نه د یوې کالج نه د پښتو کې MA BA نه کېږي. ولې زموږ کوم پښتانه کوم مشران په کراچۍ کې دي او که په اندرون سند کې دي هغوی دې طرف ته نه پام شته توجه نه شته چې زموږ ځوان کول چې دی هغه نن چې دی هغه د پښتو نه چې دی موږ پښتو لیکلی نه شو پړاولی نه شو صرف ویل کولی شو. هغه ویل هم چې دی هغه مکس اردو پنجابي هغه چې د هغې سره د هغه د ملاوټ ښکار ده. داسې د قومونو د ژبې چې دي ما تاسو ته مخکې یو ویډیو کې ویلي هم چې په دنیا کې 2,000 ژبې دي نن سبا ډېر په تیزۍ سره کمیږي. هغې وجه دا ده چې موږ مورنو ژبو ته موږ هغه پام نه ورکوو. موږ تعلیم بچو ته په مورنۍ ژبه کې نه ورکوو. د دې وجې موږ بچی په شروع کې ورته انګریزي ښیو او نور ژبې ورته ښیو. هغه ټول ټایم چې دی هغه ژبې په زده کولو کې تېر شي نور هغه علم چې دی هغه په مغزو کې هغه چې دی هغه رانه شي. نو داسې ده چې زمونږ کوم ثقافت ته یو خدا چې موږ توجه نه ورکوو په سکولونو کې په کالجونو کې بل زمونږ ټولنې چې دي په هغه توګه نه کېږي په کومه توګه چې په کار دي. سوشل میډیا زمانه ده څه مشکل نشته. شاعران ادیبان دا راځي شي یو تنظیم د جوړ کړي یو ارګنایزیشن د جوړ کړي یو څنګه چې د اردو عالمي کانفرنس کېږي چې د پښتو یو عالمي کانفرنس دی پای کې د پښتو شاعران پای کې نثرنګاران پای کې چې څومره د ادیبان دی هغه راځي کېږي لیکوالان او هغه د پښتو کم چې هغه تصانیف دي او چې خدمت کړي هغه چې دی هغه ټول ته پیش کړي بیا په سوشل میډیا په الکترونیک میډیا په پرنټ میډیا دی دغه تبلیغ وکړي شي. او نن سبا خو مشکل نه ده چې د یو تنظیم جوړ کړی شي. خو د دې نه به یو خبر کول غواړم په دې ته بیا واپس راځم. زمونږ پښتو چې کوم ثقافت چې خراب کړی شو زمونږ نوجوان نسلونو ذهنونه چې خراب کړو هغه د نن سبا سندرو د نن سبا ډرامو خراب کړو فلمونه خراب کړو. مته صبح شروع کې یو وی چې سمه پتاسې ما جنې سمه پتاسې ما دا د پښتو د ثقافت سره څه قسمه تعلق نه لري. صرف په پښتو ژبه کې دا لیکل شوی ده خو د پښتو سره تعلق نه لري. پښتو ته دې نه څه توان نه رسېږي په ځای د دې چې نوجوان چې کوم نسل چې د هغو ذهنونه دا خراب کړي. نو داسې قسمه سندرې داسې قسمه غزلې حالان کې زمونږ څومره غټ غټ شاعران چې دي رحمان بابا دی غني خان دی خوشحال خان خټک دی او حمزه بابا دی. حمزه بابا وایي
ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سری دي ته مې د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم څومره غټ شاعران دي خو دغه شاعري چې دغه ته موږ پام نه ورکو په ځوانانو کې هغه موږ نه دغه کو چې هغه عام قبولیت هغه ته ورکړی شي او ځوانان چې زمونږ د شاعرانو زمونږ د نثرنګارانو نه چې د دې کوم هغه چې کوم مهنتونه کړلي هغه زمونږ ځوان کول چې دغه نه فائدہ واخلي دغه هم زمونږ کوم فلمونه چې دي فلمونو نه زمونږ د پښتو د ثقافت سره څه قسمه تعلق نه لري زیاتره کم فلمونه چې دي هغه زمونږ ثقافت سره تړون نه لري کم پنجابي اکټر راځي هغه الته اکټینګ کوي دغه لباس دغه کم چې دی پوسټر چې دی ګیسټر چې کم دی هغه ته پښتو سره څه قسمه سمون نه خوري نو زو چرسی فلم دی او شرابي فلم دی او ټوپکی دی او غرب درز دی غویمل انجره دا غي زمونږ د پښتو ثقافت سره څه قسمه تعلق نشتی د یارانو او د لانجو کونجو دا قسمه شین بکی خودل کیږي نو د دې حل څه دی حل کتونکو حل دا دی چې زمونږ ټول د پښتو مشران سیاسي مشران دي نور چې سوشل اکټیویسټ سماجی کارکنان دي راځي شي دا یو مرکزی ټول پښتانه کاغه په پاکستان کې دي کا په افغانستان کې دي کا په دنیا په بل ځای کې دي یو مشترکه یو تنظیم جوړ کړي څنګه چې د اردو عالمي کانفرنس کېږي هغه تنظیم دي دا غي چې مشران دي ټاکل شي دا غي په مختلف ځایونو کې په پیښور کې په کراچۍ کې په اندرونی سند کې په بلوچستان کې په افغانستان کې په کوم ځای کې چې پښتانه لکه په دوبۍ کې الته چې زموږ مسافرونه دي په سعودي عرب کې دي په نور مختلف ملکونو کې دي الته دي هغه په دې پښتو په مختلف کوم د صنفونو چې دی پاغې د خبرې کړې شي د پښتو کوم ادب چې دی د پښتو چې کوم کلچر چې دی پاغې زور ورکړي شي زموږ اصل کلچر څه دی او موږ کوم ځای کې ولاړو دا خبر دی واضح کړی شي سوشل میډیا زمانہ ده د یو ویب سټ جوړ کړی شي دغه تنظیم په نوم باندې چې کې تمام مواد موجود دي د شاعرانو کلامونه کوم مهمه انټرویوانه دغه هنتي دا کوم چې مشاعري کیږي هغه دا غین علاوه زموږ چې کوم تصانیف دي د پښتو نثر نگاری ده د پښتو ګرامر د پښتو ډکشنری اوس چې نن سبا ډیجیټل زمانہ ده د پښتو یو ډیجیټل دغه یو یو ډکشنری په کار ده چې هغه هر چاته موثري نن سبا سوشل میډیا زمانہ ده هر چا سره سمارټ فون دی چې هغه هر چاته دغه رسایي دغه اکسس ورته وي دغه شانتي د په مختلفو ځایونو کې دغه میټینګونه کیږي نو د دې به دا فائدہ وي چې زموږ کم ثقافت چې دغه به هغه ته عام قبولیت چې دغه به ورکړي شي ځوانانو په ذهن کې به دا خبر به راشي هغه به د خپل ثقافت نه خبر شي خو په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسيټانو کې دا مضمون چې دا لازمي کول غواړي په پښتونخوا کې په بلوچستان کې په افغانستان کې په دې کې چې په دې باندې چې په جاپان کې په اردو مضمون ویل کېږي نو ولې نه په پاکستان کې چې په سکولونو په کالجونو کې د پښتو مضمون چې دی خاص کر په پښتنو سیمو کې په علاقو کې ولې نه لري ولې نشته پای کې بي اي او ام ایچ دا ولې نه کېږي پای کې پی ایچ ډي او ام فل ولې نه کېږي چې په پیښور کې کېږي یا په کې بي کې د نور پښتنه چې دوه څه کوي موږ خپل دغه ځوان کم نسل چې دغه موږ څه پیغام ورکول غواړو یا موږ هغه د تعمیر ترخه لپاره موږ څه کوو دغه شانتي د دین علاوه کم د فلمونو چې د انتهای خطرناک دي زموږ د نوجوان نسل لپاره دوی چې کم مونږ ته د خپل د ثقافت پته نشته مونږ ته د شاهرخ خان د فلمونو ډایلاګونو او د اردو غانو د نورو د جبو د غانو چې د هغه سندري مونږ ته یاد دي دا غوي ډایلاګونو مونږ ته یاد دي خو مونږ ته د خپل د ثقافت څخه پته نشته زمونږ کوم هیروګان چې دي هغه پته نشته نو د وجدا پکار زمونږ مشران مونږ ټول پکار سوشل اکټیویسټ په دې आवाज اوچت کی چې دوی د پښتو کوم فلمونو چې زمونږ د پښتو کوم هیروګان دي احمد شاه ابدالي دي محمود غزنوي دي ډیر غټ نمونه دي په هغه دي فلمونه جوړ کړی شي د پښتو ثقافت چې دغه د فلمي طریقه دي د ارتوغرل ډرامې په شکل دي دغه شان فلمونه جوړ کړی شي دغه شان ډرامې دي جوړ کړی شي دغه شانتي خوشحال خان خټک ته نور غټ هیروګان دي په هغه باندې دغه شانتي ډرامې خاکي جوړ شي چې د نوجوان نسل کې هغه د خبرې دغه په مزغو کې د کینی کوم ډایرک نوجوان نسل د فلمونو د ډرامونو د ګان دا منګه منکو ډایرک نه من کیږي دا یو نشه ده د بسیرورو سلولي ګریجولي رورو به دا هر څه کیږي خو چې موږ د ته پام ورکو موږ د دې سوشل میډیا نه او د دې الکترونیک میډیا نه د دې موږ فائدہ واخلو نو حالا چې زمونږ پښتو ژبه چې هغه وتوانیږي د دې موجوده کوم سہولیات چې ټکنالوژي نه چې هغه چې هغه پښتو چې هغه موږ د هغه په تعمیر طریقې کې چې دا چې د سرول روبول شي ټکنالوژي هغه رول چې باید چې هغه دی ولګول شي نو چونګې دا خبرې انتهایی ضروری وي موږ چې حالا موږ د موږ لپاره د افتخار باعث چې زمونږ منډې تړلې زمونږ عملی
کم خبره ترې چې دي زمونږ عمل چې کم دی او زمونږ چې دی کم زباني چې جماعت چې دی د یو بل سره کله یو شانوالی او د کله یو بل سره سمون خوړ نو انشاءالله پښتو چې دا هغه به ډېر په وړاندې لاړ شي او موږ مخکې دنیا له پیغام ورکړو چې را پښتون چې دی دا غیرتمند دی دا ننګیالي دي دا چې دي دا د وادي وحید چې دي دا پابند دي او دا میلمه دوست خلک دی او د دې نه علاوه چې دی دا د په چاله چې د دوستۍ لاس ورکړي بیا په نیمه لار کې نه پرېږده شی نه موږ پریکټیکلي دنیا ته ښیو نن سبا دنیا ته دا ښودل چې دا ډېر په اسانه باندې کېږي خو که موږ دا اراده وکړو نو نن لپاره ډېره کافي ده ترجدون اجازت راکړئ خو دا ویډیو خپل د تمام ملګرو سره شیر کړئ چې دا پیغام چې مخې ته شیر کړی شي نور چې څومره سوشل میډیا اکټیویسټ دي زما دا خبرې اوري که په هر ځای کې دي که پاکستان کې که په افغانستان کې دي که په نورو هیوادونو کې دي او دا خبر اوري نو هغوی هم په دې باندې د خبرو کړی دا پیغام دی دا ایشو دی راوچته کړي چې پښتو چې هغه توان ومومي هغه زمونږ توان دی پښتو چې هغه وده ومومي هغه زمونږ وطن ترجدون اجازت راکړئ الله پامان